زما خوږو درنو مشرانو کشرانو، نن سبا هر انسان په دې ششپنج کې مبتلا دی چې څنګه به یو کامیاب انسان جوړ شي. هر انسان په دې سوچ کې مبتلا دی چې څنګه به یو کامیاب انسان جوړ شي. کامیابی به څنګه زما نصیب شي؟ د دې لپاره تاسو ته یو درې آسان عملونه ښیم. دا اعمال په ځان باندې لازم کړئ، ان شاء الله کامیابی به ستاسو خپله په خپله راځي. تاسو به یو کامیاب انسان جوړ شي. لومړی عمل د بخاری شریف روایت دی چې تاسو په ځان باندې استغفار لازم کړئ. تاسو په ځان باندې استغفار لازم کړئ. ستاسو چې څومره پریشانې دي الله پاک په ټولې ختم کړي. ستاسو چې څومره بندې لارې دي الله پاک په ټولې کولو کړي. او تاسو ته به رزق د هغه ځای نصیب کړي چې د کوم ځای نه به تاسو تصور هم نه وي کړی. ډېر آسان عمل دی، دا په ځان باندې لازم کړئ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ډېر آسان عمل دی، دا په ځان باندې لازم کړئ. ان شاء الله کامیابي به ستاسو خپله په خپله راځي. دویم عمل، हर टाइम اودس کې اوسئ. हर टाइम په اودس کې اوسئ. बावजू रहा करें. टूट जाए फिर बनाए, टूट जाए फिर बनाए, लेकिन बावजू रहा करें. دا دومره ډېر برکات دي چې تاسو ته به الله پاک رزق د هغه ځای نصیب کړي چې تاسو به د هغې تصور هم نه وي کړی. ډېر آسان عمل دی، دا په ځان باندې لازم کړئ. ان شاء الله کامیابي به ستاسو خپله په خپله راځي. دریم عمل شکر. د الله پاک شکر ادا کوئ. الله پاک قرآن کې په خپله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي کو تاسو زما په یو نعمت باندې شکر وکړو، دا نعمت به زه مزید سیوا کړم. تاسو چې څه کار هم کوئ د الله د رضا لپاره کوئ او هر ټایم چې دی د الله شکر ادا کوئ. سحر راپاسئ شکر، د شپې ویده کېږئ شکر. اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم لك الحمد ولك الشکر. تاسو الله پاک شکر ادا کړئ. دا درې اعمال کو تاسو په ځان باندې لازم کړه، ان شاء الله کامیابي به ستاسو خپله په خپله راځي.